یعنی د عرفه روزه نیول هغه مستحب دي. د قربانۍ سروي کې چې کله شریکان وي نو د جفت او طاق څه حیثیت دی؟ دا یو مسله ده په عوامو کې مشهوره چې کوم قربانۍ سروي کې شریکان جوړې دي شي لکه ګډه ده بیزه ده پای کې خو شریکان نه هغه به یو کس په یوازې کوي. غوا شو غوایې شو میخه سنډه شو اوخ شو دې کې تر وو کسانو پورې شریکې دي شي. نو دې کې د جفت او طاق سره لحاظ نشته. یو سړی په یوازې غوا میخه ملالولی شي اوخو او په دوه کسه ملالولی شي په درې قسم څلور پنځه شپږ وو پورې اجازه شته. دا ټول پکې شریکې دي شي. د جفت او د طاق لحاظ دا پدې کې نشته او نو ضروري دی. دا عوامو کې اسی مشهور دي تمره دا چې جفت وی یعنی دووی سلور وی یا شپږ وی نو تقسیم آسان کیږي. خدا سے ضروری خبره نه د نورم تقسیم کیږي. قصاب ته